بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 110 ته او قانون نمبر 38 ته د مثال قوانین شروع دي. نن به ان شاء الله موږ د اقامتون استقامتون قانون وایو. اقامتون او استقامتون قانون. خو د دې قانون د خلاصې نمخ کې او د دې قانون د زده کړې نمخ کې یو دوه خبرې پیژندل ډیر لازمي دي کنه. نو د دې قانون نمخ کې د التقاء ساکنین دوه قسمونه پیژندل ضروری دي. د التقاء ساکنین دوه قسمونه پیژندل ډیر لازمي دي. یو ته التقاء ساکنین تنوینی، التقاء ساکنین تنوینی، او بل ته التقاء ساکنین غیر تنوینی، التقاء ساکنین غیر تنوینی. نو دا دوه خبرې زده کول اول لازمي دي. نو د التقاء ساکنین تنوینی تعریف: التقاء ساکنین تنوینی، التقاء ساکنین تنوینی په دوه ساکنینو کې دویم نون تنوین ساکن ته وایي. التقاء ساکنین تنوینی په دوه ساکنو کې دویم نون تنوین ساکن ته وایي. دوه ساکن حروف وي خو دا اولنې پکې نون تنوین نه وي، دا دویم پکې نون تنوین وي. دوه ساکن حروف وي، اولنې ساکن حرف پکې هغه نون تنوین نه وي بلکې دویم ساکن حرف پکې نون تنوین وي. لکه معنن نه دی، معنن دا په اصل کې دی داسې دی. ګوره معنن ټیک شوه. نو دا اصل کې و معنیون، معنیون. نو بیا مونږ داسې وکړه چې دا دوه دا ګوره یو یا وه معنیون، دا پکې نون تنوین شو. نو ګورئ اوس دا یا نه ده، دا مونږ په الف بدله کړه. نو دا څه شو مونږ سره؟ معنان ټیک شوه. اوس یو الف ساکن راغی، یو نون ساکن راغی، نون تنوین. دا نون تنوین دی ته نون تنوین ساکن وای. التقاء ساکنین تنوینی دی ته وای چې دا دویم پکې نون ساکن راغی، نون ساکن. اوس الف مده دی، نو د الف مده به ختم کې، نو دا به بیا مونږ سره څه شي؟ معنن شو ٹھیک شو. نو دا معنن چې دی کنه دا اصل کې داسې لیکل کېږي معنن د نون باندې دو تنوین راشي. یا هدن دی، هدن دا اوس موږ سره هدن دی، هدن دا په اصل کې و هدیون. نو دا هدیون داسې وي. ګورئ هدیون دا داسې وي، داسې. نو دا یا نه ده، دا مونږ په الف بدله کړه. نو دا مونږ سره څه شو؟ هدان. نو ګورئ التقاء ساکنین بیا راله، دوه ساکن راله، یو الف ساکن دی، یو نون ساکن دی. نو ګورئ دا دویم نون چې دی که نه، دا دویم ساکن دې ته نون تنویني ساکن وایي. نون تنویني التقاء ساکنین تنویني دې ته وایي چې دا اولنی حرف هم ساکن دی، دویم حرف هم ساکن دی، خو دا دویم حرف پکې نون تنوین دی. نو دې ته التقاء ساکنین تنویني وایي. نو اوس دې سره موږ بیا داسې چلو کو چې دا اول الف نه دی، دا الف ته حذف شي. نو دا موږ سره بیا داسې پاتې شي هدن ټیک شوه. هدن راسه پاتې شو. نو دا هدن چې دی که نه دا داسې لیکلی کېږي هدن، او دا یا ورسره اسې راشي ځکه چې په اصل کې دا یا وه هدن. نو دا هدن په اصل کې هدیونو ټیک شوه جي. ښه، نو دا دې ته التقاء ساکنین تنویني وایي. ها، او د التقاء ساکنین غیر تنوینی تعریف زده کوو. د التقاء ساکنین غیر تنوینی تعریف. نو التقاء ساکنین غیر تنوینی چې په دوو ساکنینو کې یو ساکن هم نون تنوین نه وي. دوه ساکن حروف رالل، یو هم پکې نون تنوین نه دي، یو ځان له ساکن حرف دی، بل ځان له ساکن حرف دی. فرض که یو هم ساکن الف راغی، بل هم ساکن الف راغی، یا یو ساکن الف راغی دویم ساکن با راله، یو ساکن الف راغی دویم ساکن تا راله، یو ساکن الف راغی دویم ساکن ثا راله، چې د نون تنوین نه علاوه، د نون ساکن نه علاوه هر یو دویم ساکن راشي. نو دې ته التقاء ساکنین غیر تنویني وایي. او التقاء ساکنین تنویني څه ته وایي؟ چې اولنی ساکن فرض که الف دی، نو دویم ساکن به نون تنوین وي، یعنی نون ساکن به وي. اولنی ساکن فرض که با ده، نو دا دویم ساکن به نونی تنوین وي، یعنی نون ساکن به وي، نون ساکن. اولنی ساکن تا ده، دویم ساکن به نونی ساکن وي. ٹھیک شوه. نو دغه ته د دویم ساکن چې پکې نونی تنوین وي که نه، دغه ته التقاء ساکنین تنویني وایي. او که چېرته دوه ساکن رالل او یو هم پکې نون ساکن نه و، یو هم پکې نه اولنی نون ساکن نه، دویم نون ساکن و، نو دې ته التقاء ساکنین غیر تنویني وایي.
ټیک شو لکه اقامن کې وګورئ یو هم الف مد راغی دویم هم الف دی نو وګورئ دوه ساکنین راغله خو په دې دواړو کې یو هم ساکن نون تنوین نه دی او دغلته استقامن ته وګورئ استقامن کې په دې کې هم دوه الف دا التقاء ساکنین وشو د دوو الفو په منځ کې یو هم الف دی دا دی او دا دویم هم الف دی خو په دې دواړو کې یو ساکن هم دغه نه دی نون ساکن نه دی نو دې ته التقاء ساکنین غیر تنویني وایي دلته هم دوه الفونه یو ځای شو دلته هم دوه الفونه یو ځای شو نو امید دی چې تاسو به التقاء ساکنین تنویني او التقاء ساکنین غیر تنویني پیژندلي وي اوس راځو د قانون خلاصې له د قانون خلاصه دا ده ګوره د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله د یو مصدر نه بغیر د التقاء تنویني نه یو حرف حذف شوی وي لکه یو مصدر دی دو ساکنه پکې یو ځای شو دوه ساکنه ٹھیک شو خو په دې کې التقاء ساکنین تنویني نه دی بلکې غیر تنویني دی التقاء ساکنین تنویني دی غیر تنویني دی نو د دې نه یو حرف حذف شوی وي نو د داسې حرف په بدله کې د دې مصدر په اخره کې تای متحرکه یعنی ګول تا لګول واجب دی بیا واورئ چې کله د یو مصدر نه بغیر د التقاء ساکنین تنوینی یا التقاء ساکنین تنوینی دوه ساکنین یو ځای شو خو تنوینی نه دي دویم ساکن پکې نون ساکن نه دی یو بل یو حرف پکې ساکن دی دوه ساکنه یو ځای شو خو نون ساکن پکې دا دویم نه دی بل یو حرف دی فرض که دوه الفان یو ځای شو یو الف او بل الف دوه الف یو ځای شو نو اوس د دې نه اولنی الف حذف کول او د دې الف په بدله کې د دغه مصدر په اخره کې ګول تا لګول واجب دی ټیک شو یعنی چې هر کله د یو مصدر نه بغیر د التقاء تنویني نه یو حرف حذف شوی وي نو د داسې حرف په بدله کې د دې مصدر په اخره کې تای متحرکه لګول واجب دي لکه اقامتن او استقامتن وګورئ په اخره کې دا ګول تا لګولې ده اقامتن او دا استقامتن په اخره کې دا ګول تا لګولې ده دا ګول تا ولې راغلې ده دلته کې ګورئ په دې مصدر کې دا مصدر دی په دې مصدر کې دوه ساکنین یو ځای شوي دوه ساکن حروف یو ځای شوي نو یو ساکن هم ختم کو د هغه چې ختم کو نو د هغه په بدله کې موږ اخره کې ګول تا ولګوله نو ګورئ دا اقامتن او استقامتن چې په اصل کې اقوام او استقوام ٹھیک شو نو واو متحرک مفتوح نو ګورئ په اقوام کې دا واو متحرک مفتوح دی ګورئ په دې واو باندې زبر دی او دلته کې استقوام کې دا واو متحرک دی مفتوح دی زبر دی په دې واو هم زبر دی په اقوام واو دا واو چې په دې باندې زبر دی استقوام په دې واو باندې زبر دی نو دا دواړه واوونه مفتوح دي نو تا ته وایي چې واو متحرک مفتوح او مخکې حرف صحیح ساکن نو دا مخکې وګورئ د دې واو نه مخکې دا واو ساکن دی د دې واو نه مخکې دا قاف ساکن دی او د دې واو نه مخکې دا قاف ساکن دی ٹھیک شو او مخکې حرف صحیح ساکن دی نو د واو حرکت مو قافله ورکړو نه د دې واو د اقوام کې د دې واو په دا واو ساکن کو او د حرکت نه دا زبر دام دی قافله ورکو او استقوام کې هم د دې واو نه دا زبر دی قافله ورکو د قاف د جزم هم دی واو ورکو ٹھیک شو نو او د واو نه مو الف جوړ کړو د دې واو نه موږ الف جوړ کو د دې واو د حرکت نه دا موږ د قافله ورکو د واو نه الف جوړ کو او د دې استقوامن کې د دې واو نه الف جوړ کو او د دې واو د حرکت هم د قافله ورکو لکه ګورئ دا اقوامن دی کنه نو دې نه موږ داسې جوړ کو د دې واو نه د دې واو د زبر دام دنه ختم کو په دې قاف باندې مو لګو په دې قاف مو لګو او د دې واو نه موږ الف جوړ کو دا الف هم کو او یو الف پکې دار نو دا خپل الف هم پکې ولګو او میم هم ولګو هم د قشن استقوام په دې استقوام کې مونږه دا قاف ساکن دی او په دې واو باندې زبر دی نو د دې واو دا زبر هم ختم کو دام دې قاف لور کو او د دې واو نه مونږه الف جوړ کو الف هم ته جوړ کو او دا میم هم په خپل ځای او دا الف بل هم په خپل ځای راوستو دا الف هم راوست او دلته دا میم راوست نو ګورئ په دې اقامن کې دوه الفونه یو ځای شو په استقوامن کې دا استقامن دوه الفونه یو ځای شو ٹھیک شو نو تا ته وایي چې د واو نه مو الف جوړ کو نو د دې واو نه مونږ الف جوړ کو د دې واو نه مونږ الف جوړ کو او د دې واو دا زبر هم د قاف لور کو د دې واو دا زبر هم قاف لور کو او د دې واو نه الف جوړ کو د یقال یباع قانون د وجنه د یقال یباع قانون د وجنه مونږ د واو نه الف جوړ کو
نو دا یقال یباع قانون روان دی ان شاء الله. نو اقامن ګورئ دې کې دا دوه الفونه یو ځای شو، استقامن په دې کې دا دوه الفونه یو ځای شو. نو اوس د واو د دوو اوس د دوو الفو په منځ کې التقاء ساکنین راغله. نو ګورئ یو الف دا دی د واو نم جوړ کړی او یو خپل الفو، دلته کې استقامن کې یو الف د واو نه جوړ کو او یو خپل الفو، نو دوه الفونه یو ځای په دې کې التقاء ساکنین شو. اوس مو د امام اخفش رحمت الله علیه په نزد د امام اخفش رحمت الله علیه په نزد اولنی الف چې مده هم دی، اولنی الف چې حرف مده هم دی حذف کړو. امام اخفش رحمت الله علیه وی اقامن کې د دوه الفونه یو ځای شو، نو اولنی واو به حذف کې. او امام سیبوی رحمه الله وی چې نه دوه الفونه یو ځای شو، د دویم الف به حذف کې. خو بهرحال مونږ د امام اخفش رحمت الله علیه مذهب واغستو. نو امام اخفش رحمت الله علیه فرمای و چې دا اولنی الف نه دا به ختم کې، او د دې الف په بدله کې مو په اخره کې تای متحرکه ولګوله، نو اقامتن او استقامتن شو، اقامتن استقامتن شو. ٹھیک شو؟ لکه ګورئ دا اقامن دی کنه، اقامن نو امام احفظ رحمت الله علیه وی چې دا اولنی الف ته ختم کړه. نو دا چې مونږ ختم کړو دا دویم الف راسه پاتې شو، نو د قاف سره مونږ دا دویم الف ولګو، اقامن شو را سره. اوس دا الف چې مونږ کوم حذف کو کنه د امام احفظ رحمت الله علیه په نس دا اولنی الف مونږ حذف کو. نو اوس په د په بدله کې د اقامن په اخره کې ګولتا ولګي، ګولتا، نو دا به داسې شي اقامتون شو. ٹھیک شو؟ همدغه شان استقامتون هم دی. ها استقامتون په دې کې دا اولنی الف حذف کا او د په بدله کې د میم سره اخره کې ګولتا ولګوه، او د ګولتا نه مخکې حرف باندې همیشه زبر وي، نو د میم باندې به مونږ زبر ولګو، د میم دا تنوین به مونږ ګولتا ورکو. ٹھیک شو؟ نو دا قانون ختم شو. اوس یې راله پکې یو نوټ راکړی دی، وایي دا لغتونو میعتون کې چې دا ګولتا راغلی ده دا څه وجه ده. نو ګورئ وایي په دې کې هم دا قانون جاري شوی، حالانکې وایي دا داسې نه دی، په دې کې اخره کې نون تنویني راغلی دی، التقاء ساکنین تنویني ده، او په التقاء ساکنین تنویني کې نه بلکې بغیر د التقاء ساکنین تنویني نه دا قانون جاري کیږي. خو دلته خو التقاء ساکنین کې تنوین جاري شوی دی، دا څه وجه ده؟ نو هغه راته حل کړې ده. لغتونو میعتون کې دا قانون جاري شوی دی، لغتون کې او میعتون کې د دوو لفظونو کې دا قانون جاری شوی دی، خو دا خلاف القیاس یعنی شاذ دی. شاذ معنا نه د قاعدې د قانون خلاف، د دې قانون خلاف دی. قانون وایي چې التقاء ساکنین غیر تنوینی کې به دا عمل کیږي چې دا الف په اولنی ساکن به ختمي او د هغې په بدله کې به د مصدر په اخره کې ګولتا لګي. د التقاء ساکنین غیر تنوینی به وي، اخري حرف به تنوین نون ساکن نه وي. او دلته کې التقاء ساکنین تنوینی کې دا قانون جاری شوی دی، نو وایي دا شاذ دی، دا د قانون خلاف کار کړی دی، د قانون خلاف کار کړی. نو عرب کله کله داسې یو خلاف کار کوي، د قانون خلاف، د قاعدې خلاف یو کار کوي، ځکه چې دا په اصل کې لغون او میعیونو، دا لغتون او میعتون په اصل کې څه لغون او میعیونو. د قال باع قانون د وجې نه د واو د لغون واو نه او د میعیون د یا نه الف جوړ شول. ګوره لغون دا واو چې و که نه د ده نم الف جوړ شو، او د میعیون د یا نم الف جوړ شو. ٹھیک شو؟ نو لغان او میعان شو که نه. نو اوس د الف او نون تنوین، د الف او د دې اخره کې چې نون ساکن دی دوی ته نون تنوین وایي، په منځ کې التقاء ساکنین راغله، نو الف مو حذف کړو، نو لغن او میعن شو، او د دې الف په بدله کې مو په اخره کې تای متحرکه ولګوله، نو لغتون او میعتون شو. ٹھیک شو؟ نو دلته د التقاء ساکنین تنوینی د وجې نه الف حذف شو، خو بیا پکې هم قانون جاری شو، نو ځکه دا شاذ دی، ځکه دا شاذ دی، دا لغتون او میعتون دا شاذ دی. قانون پدې کې جاری شوی دی، خو دا د قاعدې خلاف دی، د قانون خلاف دی. عرب چې د قانون خلاف کار هم وکړي نو موږ به په هغې عمل کوو. دویمه فایده یې راته دا لیکلې، وایي د اضافت په وخت دغه تای متحرکه حذف کول بالاتفاق جایز دي. لکه اقامتون دی که نه، اقامتون دا بره دې کې دا اقامتون، نو چې کله په دې کې ته دغه کې دا مضاف کې د بل مضاف الیه حرف د لفظ دپاره، نو د دې اقامتون دا ګولتا نه دا به ختم شي، نو دا به اقام شي. نو دلته کې اقام الصلات، نو دا اقامه موږ سره مضاف شوی دی، نو د مضاف کېدو د وجې نه د ده نه دا ګولتا ختمه شوه. الصلات مضاف الیه دی ورله.
نو دا زمونږ سره د اقامتون استقامتون قانونو کم ملګری پې یا کم طالب علم پې نه پوه شوی نو هغه بیا موږ ته ښکته په کمنټ کې لیکلی شي انشاءالله امید دی بیا به پې موږ په صحیح طریقې سره پوه کړو نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام